نن سبا چې حالات په ملک کې روان دي تاسو معلومه ده نو موږ په نور څه نشو کولای یو اخلاقي سپورټ دی دا جلسه جلوس داسې شي چې دا اخلاقي سپورټ دی نو دا سپورټ دی لیډر نه ورکې ظاهره ده هغه لیډر ته طاقت ملاويږي توانایي ملاويږي زما خیال دی که موږ د دغه سپورټ نه شاته کېږو د دغه انتهایي زموږ کمزوري او زموږ نمکحرامي د خپل لیډر سره ځکه چې ډېر څه موږ راکړي دي په دې علاقه کې د ترقۍ دا کوم جال چې خور دی او دا کوم څیزونه روان دي دا هم د هغه سپورټ په وجه باندې موږ ته میلاو شوي دي اوس جلسه د اسلام آباد کې په 2 تاریخ باندې 15 بجو د ځان رسولي د جلسه کې اوس مسلې چې زما په خیال باندې زما د دې خبرې تمهید وګت شو په غرض دا دی چې د دې میټینګ غرض دا و چې تاسو ټول اوس داسې فیصله وکړو په شریعه باندې چې د اسلام آباد جلسې له موږ د څنګه کامیابه کړو موږ د سوات نه یا د ملکل نه د خپله د مټې قافله څنګه غټه کړو د دې به څونه خلک لکه زموږ چې څونه ملګري دي د هر چا خپل یو وس داسې څوک د 10 کسانو وایي راویستی شي څوک د 60 کسانو وي څوک د 50 کسانو وي د ګاډو واړو نه انشاءالله نه پاتې کېږو موږ بندوبست کوو چې بسونه ارینج کړو بس کې خلک هم ډېر لاړ شي ګاډي موبایل کې ولاړي په هغه تېرې پیرو چې کومه تلل نور ګاډي ټولو د بزیر سیټ یو ګاډی چې تلو د پدې کې زما دا غرض چې یو بس په کې دا ګاډي مشري لیډري د ګاډي وته ولاړي واپس پر راځي کړو د شپې یو بجې راځي په 2 ورځې پر فورون ته انشاءالله او عزت سره او خیر سره به کوشش کوو چې خلک ورسي او کوم اشارات چې کوم هغه ګاډي مشري یا د کلی مشري یا د ټولګي مشري هغه له ودازي وایي ورکو نو تاسو په دې وخت کې داسې تجویزونه د سره په نمبر باندې دا موږ ډسکس کولی شو د جلسې تقریرونه لږ و تقریرونو اساسي نشته تقریرونه ډېر شوي دي هر څه ډېر شوي دي خو دا مشاورت چې د 2 تاریخ د هفتې په ورځ 15 بجې اسلام آباد ته رسېدلي دي او موږ چې وروستو پرېډراو کې جلسې چې بیا 2 بجې به خان صاحب تقریر وي او بس هم خلک 8 بجې یا 8 بجې یا 9 بجې د موږ روان شو واپس شو 9 بجو پورې د موږ خپل دغه پوره واپس شو خپل د تحصیل مټې زموږ هغه دغه شو کول زموږ غرض هم هغه دی چې زموږ په خپلو ګاډو باندې بینرې پوسټر لګېدلي اکثر چې یو ځای شي بیا خلک زموږ باندې خپله دعوا کوي د موږ وایي چې موږ خپلې پوسټرې بینرې ووایو او د جلسې نه لاړ شو دا یو ټایم راځي یو وخت راځي نور تاسو ګورئ چې هغه کوم حکومت چې امپورټډ حکومت یا جعلي حکومت یا په کومه طریقه راغلی و د هغو نه شی سنبالېږي اوس نو د هغو نه شی سنبالېږي نو بس اخري یو ګزار دی او د قوم ته د دنیا ته دا ښوول دي چې یاره موږ د عمران خان سره وو او د عمران خان سره یو او بیا به ورسره یو ځکه چې په دې دونه موده کې مشران هم ناست دي موږ خو د بل چا سره دي لیدلي که زموږ د علاقې ترقي کړې ده نو په دې تېرو شپږ اتو کالو کې کړې ده خو موږ څه خلک په چا کې حساب کړي د علاقه په عزت نوم باندې یاده شوې ده نو په دې تېرو اتو کالو کې شوې ده نو خلکو ته روزګار میلاو دی نو په دې تېرو اتو کالو کې میلاو دی د دې نه مخکې خو نه موږ چا سره کړي دي اوس دا پوزیشن دی چې هغه خلک لکه دا د یقین ساتي انشاءالله د الله پاک پر رحم باندې به بیا هم زموږ په دې صوبه کې حکومتي نو هغه خلک هغو اوس موږ ته لارې خپې درکوي کله د بجلۍ باندې کارونه بندوي کله د ګیس کارونه بندوي کله راته د مرکزي حکومت اوس موږ باندې فنډ هم بندوي د مرکزي حکومت چې کوم هغه زموږ چې کوم د NFC اوارډ کې شیر رسي هغه هم بندوي هغه هم نه ورکوي د هغې باوجود د ټول نه ښه بجټ تاسو ګورئ هغه په صوبه کې پیش شوی دی هغه د سیان کارډ په مد کې که سیزونو په مد کې زموږ دنیا سکیمونه په دې روان کال کې هم امپروو دي موږ لګیو کار کوو اوس هم کار کوو زمونږ ټول زما خیال دی د کینو د هر کلي او د هر تحصیل د هر ویلج او د هر یونین کونسل نمایندګي پکې شته زم چې موږ دلته ناست یو چې موږ خپل پروګرام دلته ترتیب کړو ټیک دی خیر زموږ سره سبانه ورځ ده بله خبره موږ به اوس په دې کې بعضې زموږ ملګري شته موږ به داسې ارینجمنټ کوو په اوس هغه وایي چې یاره موږ له ګاډي پکار دي هغه ټایم له هغه ځي ته